په دې کې مودودیانو دی جماعت اسلامي والا د هغوی د دې خو لاول عقیده نشته دی مناسب څه مسلک یې نشته دی بس دا د هر چا ملګري دي مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا قبیلې نه دي دا د عیسایانو ملګري دي دا د یهودیانو ملګري دي دا د شیعګانو ملګري دي دا مړه چې څوک دي دا د ټولو ملدار چې د هی کوي بس هغه خدي هغه خریداغه قبیلې کې دي دا نه هاي والا کی دي او نه هي والا کی دي دا بدواړو کی دي البته مولوی صاحب چې خپل کتابونو کې په دې باب کې څه لیکلي دي هغه دا دي چې انبیاء علیهم السلام قبل النبوت نه د صغایرونو معصوم وي نه د کبایرونو معصوم وي او بعد النبوت د کبایرونو معصوم وي د صغایرونو نه معصوم خو بعد النبوت هم کله کله الله د نبی نه د نگرانی عصمت اوچت کی او دغه صدور د کبایر تر دې پورې چې د نبی نه شرک هم ظاهر شي د دې د پاره چې دنیا ته دا پته ولګي چې دا بشر دی انسان دی الہ او معبود نه دی په دې پوه شئ د خپل ځای وضاحت کوو به ان شاء الله د دې وضاحت بسم الله الرحمن الرحیم دوا عقیده حسن والجماعت تمام اهل سنت والجماعت د انبیاء کرام علیه السلام د عصمت په دې عقیده باندې متفق دي یعنی انبیاء کرام قبل النبوه بعد النبوه د صغائر او کبائر نه معصوم دي وضاحت اجتهادي خطا او لغزش د انبیاء کرام نه هم کېدای شي لیکن هغه نه د صغائر په حکم کې دي نه د کبائر په حکم کې دغه رنګ خطا نسیان او د اجتهادي لغزشات په مقامات باندې د انبیاء او د لوی مرتبه او د لوی مقام پیش نظر الله جل شانه مقام بنوي مناسب مقام او مرتبه مراد ده مقام د ورته زیات وي او مقام هغه به مرتبه ته وي لوی مقام پیش نظر الله جل شانه تنبیها هغه لره د عصيان غوایت ظلم او ذم وغیرہ الفاظ سره تعبیر ګوري تاسو ویلا اجتهادي خطا او لغزش د انبیاء کرامو نه هم کې دي لیکن هغه نه د صغایرو په حکم کې دي او نه د کبایرو په حکم کې دي تاسو یو سړی خپل به اختیار او خوځيږي نو دغه به مناسب ګناه نه صغیره کې راځي نه دغه رنګ خطا نسیان او اجتهادي لغزشات په مقاماتو باندې د انبیاء د لوی مرتبه او د لوی مقام پیش نظر الله تنبیها نغل رئیسان غویت ظلم او ذم وغيرها الفاظ سره تعبیر وګورئ تاسو وایي چې ډېر سره دیو معصوم دي انبیاء کرام بیا دا الفاظ د غوی د پر ول استعمالي د عصيان لفظ راځي د غوایت لفظ د ظلم راځي د ذم راځي دا ولې راځي د دغه وجه دا چې د غوی د لوی مرتبه پیش نظر تنبیهن غریبت کیږي مؤاخذه کی او د پدې سره تعبیر کولای شي د پدې سره تعبیر کولای شو حالانکه په حقیقت کې نه هغه صغایت نه کوي ځکه چې د ګناه لپاره خاصه اراده ضروري او د انبیاء کرامو بعض افعال د هغه غیر ارادي او غیر شعوري تور باندې د نسیان د وجې نه سرزد کیږي او د انبیاء په کومه افعالو کې چې قصد ارادي لره دخل وي نو هغه صرف اجتهادي لغزش نتیجه وي چې په هغه کې هیڅ ګناه نه وي او نه د هغه بعضې خو هغه دي مناسبو چې باقي قصد ارادي لره سره دخل نه وي او بعضې هغه دي چې باقي قصد ارادي لره دخل وي تفصیل راځي مخکې خو هغه مناسب د غوی د اجتهادي لغزش نتیجه وي بس دینه خوسته نه وي چې باقي هیڅ ګناه نه وي او نه د غیر وجر د غوی په عفت او عصمت باندې څه اثر پرې وځي همدغه وجره چې تمام اهل اسلام تمام انبیاء له د ټولو رضایل او صغیر او کبایرونو منزه او معصوم ګڼي مزید وضاحت الله جل شانه بعض بندگان د خلقو د رشد او هدایت لپاره منتخب کړي دي او هغوی په تمام خو او صفات سره متصف کړي دي او هغوی د ټولو رضایلو نه محفوظ او مامون ساتلي دي کوم چې د دوی د جلال شان منافي او